بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، یم ستاسو ورور ستاسو ملګری فرحان خلیل. نن زما ټاپک دی د ښځو فرایض او د هغې درجات په باره کې. امید لرم چې ستاسو به ویډیو خوښه شي. مهرباني وکړئ د خپل قیمتي رای اظهار د کمنټ په ذریعه راکړئ. شکریه. چې کومه ښځه پردي سړي ته یعنی نامحرم ته ګوري، نو الله تعالی په داسې ښځې باندې لعنت وایي. چې کومې ښځې نری کپړې یعنی تنګ لباس اچوي او پردي سړو سره ملاویږي، داسې ښځې به جنت ته نه ځي. چې کومه ښځه د اوړو غږلو په وخت کې بسم الله وایي، نو د الله تعالی د داسې ښځې په رزق کې برکت اچوي. چې کومه ښځه د خپل خاوند د وینا نه بغیر د خاوند خدمت کوي یعنی خپې یې منډي، نو داسې قسمه ښځې ته به الله تعالی د 80 یعنی 70 توله سونه صدقه کولو ثواب ورکوي. د حامله ښځې 2 رکعاته لمونځ د نورو ښځو د 80 د رکعاتو لمونځ نه بهتر دی، زیات. چې کومه ښځه د خپل د ماشوم د ژړا د وجې وده نشي، نو داسې قسمه ښځې ته د 80 غلامانو ازادولو ثواب ورکړی کېږي. چې کومه ښځه خپل خاوند د الله تعالی په لار کې ولیږي، نو داسې ښځه د خپل خاوند نه به 500 کاله مخکې جنت ته ځي. چې خاوند پریشان کور ته راشي او ښځه دې له تسلي ورکړي، نو داسې قسمه ښځې ته به د جهاد برابر ثواب ملاویږي. خپل اخلاق او خپل کردار همیشه دپاره عمده، اعلی، دروند ساتئ، ځکه چې عمده دې نه د ستاسو د وینې او د خاندان پهچان کیږي. د نورو دا قسمه معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسیږي.